أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سورة توبه 22 نمبر آیات تے اللہ تعالی جل جلالہ دی آیات کی مسلمانانو ته فرمائی چې د ایمان خاوندانو چې تاسو د کافرانو سره دوستی مکوئ. هغه خلک چې کفر لای ترجیح ورکړی دا په ایمان باندې، اگر که هغه ستا سرور وي، اگر که هغه ستا پلار دی، اگر چې هغه ستا رشتہ داران دي، خو ته د هغه سره دوستی چې ده نو دا مه کوه، ځکه چې دې کس کفر لره ترجیح ورکړی ده په ایمان باندې. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا آباءکم، تاسو منی سے لاران خپل چې تاسو پلاران وي، و اخوانکم او تاسو رونه وي، سی منی سے اولیاء دوستانی منی سے، ان استحب الله وجه بیانې چې ولی منی سے، ان استحب الكفر على الايمان، زکه چې دی ترجیح ورکړی دا کفر لرا په ایمان باندې، دی خوښ کړی دی کفر لرا په ایمان باندې، ایمان افریخی دی او کفر یې اغستی دی. د کافر سړي سره چې اگر کستا پلار دی هغه سره دوستي مه کوه. الله بیا بیان کوي ومن یتولهم منکم، بیا کو چرې دوستی وکړه ستاسو نه د دوی سره یو کس دوستی وکړه، فاولئک هم الظالمون، په دا خلک دا ظالمان دي. دې نه مخکې اوس الله جل جلاله ډېر سخت حکم بیان دی. اداله چې صحابه په وخت کې صحابو هجرتونه هم کول، جنگونه به هم کول، نو الله ته فرمایي چې آیا تاسو هجرت لره ترجیح، تاسو الله سره مینه کوئ، د الله د رسول سره د جهاد سره مینه کوئ، او کنا تاسو د خپل پلارانو سره مینه کوئ، د خپل بچو سره مینه کوئ، د خپل ورونو او بیبیانو سره مینه کوئ، د خپل خاندان سره مینه کوئ، او هغه مال چې کم تاسو ګټئ او د تجارت سره تاسو مینه کوئ، تاسو د دغه سيزونو سره او د کور پر کور سره مینه کوئ، او کو نه تاسو د الله سره مینه کوئ، نو د امتحان شو. نو صحابو هغه ایمان کې داسې باز کو، داسې ایمان راوړو چې کور پرې خودو، رشتہ داران پاتې شو، مور پلار چې دینه دا پاتې شو، یو الله او د الله رسول چې دینه دا واغسو، د مکه مکرمه نه هجرتونه چې دینه دا شروع کړو. الله بیان کوي قل تو ورته وایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کو چریوی پلاران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، و اخوانکم او رون ستاسو، و ازواجکم او بیبیان ستاسو، عشیرتکم او خاندان ستاسو، و اموال او هغه مال اقتربتموها چې تاسو ګټئ هغه لرا، و تجارت او تجارت لرا تخشون کسادها، تاسو یریږئ د هغه د نقصان نه، و مساکن ترضونها او هغه آبادیان چې تاسو رضامند یې په هغه کې، خوشاله یې په هغه کې، هغه آبادیان
احب الیکم آیاتو تزیاد خوخ دی من الله د الله نه او د الله د رسول د رسولنا وجهاد فی سبیله او د الله فلار کې د جهاد نه آیا تاسو ته دغه سيزونه خوخ دی او کنه د الله او د الله رسول او جهاد ته خوخ دی نو صحابه جمن ته الله او د الله رسول او جهاد چې نه دا زمونږه خوخ دی زمون الله او الله رسول مو خوخ دی نو موږ خپل کور پریدو من خپل بچی چې دینه دا پریدو من خپل خدای چې دینه دا پریدو خپل خاندانونه پریدو د الله او د الله رسول بس هجرتونه چې دینه دا وکړل لړل د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته او جهاد چې کله واخراغه نه د بدر موقع ده یو طرف ته عباس رضی الله عنه چې دینه دا ولاړ دی بل طرف ته حضرت علی رضی الله عنه چې دینه په مقابله کې ولاړ دی یو طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر ولاړ دی بل خو ابو بکر صدیق چې دینه دا مقابله ته چې دینه دا ولاړ دی دا رنګي یو طرف ته ابو عبیده چې دینه دا ولاړ دی بل طرف ته شیبه چې دینه دا ولاړ دی چې ګور نه پلار او زوی یو بل ته مقابله کې چې دینه ټول ولاړ دی وريرونه او ترونه او پلار او زامنه ورونه چې دینه دا ټول لکه چې دغه خلک چې د مدینه منورې نه د 314 خلک چې د دې لپاره جهاد تراوتی نو دې کې خو زیات تر مهاجرین خصوص خو دغه خاندان خلک وکنه ته کم د مکرمه نه چې دې بس کم خلک راوته نه دا ډېر سخت ایمان وختو صحابه باغ ایمان کې چې دینه دا پاش تر دې پورې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک راضي دا غي د ماشومان وی دا حال وی عبد الله ابن عمر چې ونه دا د 12 کالو وی دې جنگ بدر لچې دې تله وته د عمر رضی الله عنه زوی دی الله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله سکونه سیده کول نه نابالغ ماشومان چې دینه دای تر وېستل نه په هغه کې عبد الله ابن عمر چې دینه دیم روغېستو ډیر زیات خپاو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وروته بیا په بل کال چې کله جنگ احد کې د پاغي کې بیا وروته پاغي کې دیار لسکاله عمر نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا راوته چې ته نابالغ نه داخه د ماشومان د حال وو چې د جهاد د پاره به ماشومان چې دین دعوت دا رنګي حضرت زبیر رضی الله عنه یو جهاد لتلی وی او شاته ځان پسې دوی چې دین دام په وخبانه کوي چې کله د جهاد میدان ته ورسې دوی ته بچی ته د دیوخ نه راکوږي د بچی د غټیم کې لس کاله عمر دی ته ودی نه راکوږي عبد الله نامه دا بلاره لګیا د جهاد کوي یو کافر چې دین دار اسمبلی او زخمی کوي او چې دا بچی څنګه وګوري چې راته کې خو سم ساشته دین دا اوخ نه راټوب کی او دا بړې نه چاړه چې دین دار وباسي د بلاره کس زخمی کوي هغه په شاته بچاړه را وړو کې ماشوم دی او چې جهاد سره مینه او د رسول الله سره داسې مینه ده چې دا غټ سړی ناراضي او سر قلم کوي دا رنګ داخې د ماشومان واقعات که د زنانو واقعات شروع کړي د حضرت حنسه رضی الله عنها حالات چې دین دا شروع کی دا یو زنانه د صحابیه ده دې خاون چې دین دام په جهاد کې شهید شوی دی چې کله د قادسیه جنگ کې نه دا بچی چې دین دا غون راشي او مور تکینی نو مور وته چې بچو د سکار دی چې تاسو پلار شو نو دا ډیر یو بهادر انسان او د نبی علیه السلام او د الله سره ډیر زیات محبت وو او بل خبره ده چې ما تاسو له حلال بیچ دینه دا مې درکړې دي تاسو زما سلور زامن د یو خېټه نه چې دینه دا پیدا یې او ما هیڅ قسم بدکاری چې دنه دا ما پدې کې نه دا کړې هیڅ قسم خیانت چې مې ما تاسو سره نه کړې خپل حلال بیچ دینه دا ما تاسو ته درکړې دي او تنن تاریخ پورې تاسو ما او پاللې دا خبرې چې دین وی دا وته په اشعارو کې دا ډېر غټه شاعر و نو بچو وی زماوس یو حکم دی تاسو بدا سکار کوي چې سبا د قاسیه جنگ دی او چې کله د جنگ میدان خ ګرم شي نو تاسو به یو د جنگ میدان ته چې دینو دا بو وردانګي او تر هغه پورې بن راځي چې تر څو پورې شهیدان شوي نه نو لیکي کتابونه لیکي چې څنګه سبا میدان جنگ چې دینه دا ګرم شو نو اول یو ور ودانګل د مور غا شار چې دینه دا ډول یو ورزي او ډولي
غون زامن چې دین دا شهیدان چې باقي او جنگ کې وې زه د الله په دربار کې بدا سلور زامن چې دین دا پیش کوم چې د شهیدان او موریم دا زماره پاره ویډه د سعادت خبره ده ان سبا چې مور ته وې چې مورې دم جهاد د پزام بر تر باندې جهاد ته سم یو کفر ښکار شي چې بغیر جهاد کې مرګ نه په جهاد کې مرګ نشته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو تر هغه پورې کامل مسلمانان نشئ کېدی انس رضی الله عنه دا روایت را نقل کړي په زجاجۃ المصابیح کې دا روایت شته دی مشکات المصابیح د دې پورې چې مسلم شریف هم دا روایت را نقل کړي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین وی تر هغه پورې دا کس کامل مؤمن نشي کېده تر څو پورې چې زدتا د خپل پلار نه د خپل اولاد نه د ټول خلقنا او د خپل ځان نه د زیات محبوب نه یم نو چې کله د ټول د خپل ځان نه د ما سره زیات محبت شو نو پوهه چې دا کامل ایمان دی عمر فاروق رضی الله عنه یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام د الاس مبارک نه دیونی سو او ته فرمایي وی د الله رسوله وی د تمام دنیا کې د تمام دنیا نه زیات محبت چې دی نو ما تاسو سره دی صرف د خپل نفس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دا کامل ایمان نه دی استاد خپل ځان سره د محبت د خپل ځان نه په ما ته ترجیح راکړي یعنی عمر فاروق ته فرمایي چې د الله رسول خپل ځان نه هم تعالی ترجیح درکړي نو دا سی ایمان دا صحابه الله فرمایي احب الیکم من الله چې تاسو ته زیات خوښوي الله ورسوله د رسولنا وجهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی هغه قوم چې دینه دالې چرېم د غټي مخ چې دینه دا ونه ویني تر څو پورې چې په قوم کې د جهاد جذبه چې دنه دان وی تاسو به تر هغه پورې ذلیل یې هغه پورې به ذلیل یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تر څو پورې تاسو جهاد نه شروع نو یا اتیا کاله وشو د جهاد نوم چې دینه دا بس مکمل په پاکستان کې ختم شوی نه چرته ترقی وکړه چې یره د چانه ملک واخلي هیڅ سم نشته او خپل ملک چې دین غلا اړې غړې شوی دی ګرانې د سړیو ګوري کم حد ته ورسېده نه خپل کې دا ولې دومره تنګ شوی دی مین وجه دا غره چې جهاد پاتې شوی دی غټه په جهاد کې کیږي او مخالفت ته یو بو بلا جوړ کړ وجهاد فی سبیل الله فرمایي چې تاسو د خپل ځانونه د خپل اولاد د خپل رونه د خپل بیبیانه د خپل خاندان د خپل مالونه د خپل کورونه د تاسو ته زیات وخت د الله او د الله د رسول او د جهاد فی سبیل الله نه د تاسو ته زیات وخت فتربصوا سیدا تاسو ته خو زیات وخت هوګره به انتظار هم کوي حتا یاتی الله بامره تر دې پورې چې د الله جل جلاله امر راغی امر نه مراد دلته څه دی مفسرین لګي چې د الله امر دار چې د الله عذاب راغی د الله عذاب ته وره که په زناور وي څومره دانه پیروخه دي څونه زناور دا مردار شو څوک هغه غوښیم نه پوری اپایم څوک نسکی دا غرانګي سیلابونو ته وګوره څومره سیلابونه چې دینه دارا واستل یو خبره یاد ساتئ فرعون ته موسی علیه السلام څومره دعوتونه چې دینه دا ورکړ هغه به هر دعوت چې دینه دارت کو چې دعوت به رد کړه الله به وړو کې شان عذاب را وسبت د وینې عذاب به راو چې کوم موسی علیه السلام باندې کوم خلق ایمان وروړو هغه چې کله وبخلې د یوړې ابو وبوي او چې کله به فرعون قوم چې کافرانو د موسی علیه السلام نه انکار کړل نه دا عذاب چې خلې ته به وبوړي خو چې څنګه شونډو د نږدې لري سبت وینه جوړه وي تر دې پوری شیو چې یو بنی اسرائیل چې په موسی علیه السلام ایمان راوړ او یو فرعونی په یو جام باندې دوه یو ځای خلې کې خو دې زیره ودسې کارو کوستګي دا وبوس یو ځای خلې کې خو دې بیا یو ته وینه جاری او بل ته وجاري دا الله خپل قدرت خي چې او زم دومره قادر ذات یم
نو واړه عذابونه پیراوستل واړه عذابونه پیراوستل چې دا قوم ایمان وروړي او چې کله به دې وړو عذابونه ونشوا بس نه یو جاری پیراوسته چې کون د سیل می ختم کړ نه کچره په دې وړو عذابونه باندې من خلق و نه یریدو دا غړ عذاب دي چې دا غړ عذاب بیا په مونږ باندې مراتلون کې دي لکه بل اوسه غټ سیلاب چې دینه دا په کلام او په سواد باندې چې دینه دا راغی د دې پورې 400 کې سره بنزور دی بیا او بچی وینه دا ولاړ وي د سینې پورې وب ولاړ وي کنه څومره لوی عذاب بیماران بکیول خلکو له بیلاټه کونه ورکول دا نو سنو د الله عذاب نه که په دې مونږ نه یریدو کې چې دینه لوی عذاب مراشي لکه تیر کال الله بل کال الله کرونا چې د ویدار راغلی کرونا عذاب راغی عمومي عذاب کو پاغه سرم څوک نه یریږي ایمان چې دین نور بخکته لاړ او دا عذابونه راغل په دې سرم خلک نه یریږي الله تعالی متوجي کیږي نو بس شاید چې دین غټ عذاب چې دین دا بیا راشي نو موږ د یره په کار دی وړو عذابونه دا وړو عذابونه چې دی دا علامات د غټ عذاب وي چې غټ عذاب چې دین دا راځي الله فرمای حتا یاتی الله بامره تر دې پورې چې د الله جل جلاله امر راشي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله جل جلاله هدايت نه کوي قوم